د بېنظیر تعلیمي وظایف پیسې چې دي هغه شروع شوي دي نو ځینې کسانو خپلې روپۍ راغستې دي خو ځینې داسې کسان دي چې هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي نو هغه دا تپوس کوي چې موږ ته دا روپۍ د څه د وجې نه میلاو نه شوې کومو کسانو ته چې دا روپۍ میلاو شوي دي دا ویډیو د هغه کسانو دپاره هم ده چې پوره یې وګوري ځکه په راروان قسطونو کې چې دی هم تاسو ته دا قسمه مسلې چې دي دا راتلی شي د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نور کسان هم د دې نه خبرېږي او په خپل وخت باندې چې دی هغه روپۍ رالي یا ورته دا مسله راشي چې د دې مسلې نه هغه په ټایم باندې چې دی خبرېږي چې خپله مسله حل کوي چې په راروان قسطونو کې هغو ته هغه روپۍ چې دي په ټایم باندې میلاو شي نو کم کسان چې وایي موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي اګر د بېنظیر تعلیمي وظایف پیسې دي یا د بېنظیر روپۍ د موږ لاړو نوي قسط لا نوی قسط چې دی موږ ته میلاو نه شو نو کومو کسانو ته چې میسج راغلی د نوي سروي دپاره نو هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي دا موږ تاسو ته هره ویډیو کې وایو چې کومو کسانو ته دا میسج راغلی چې تاسو دوباره خپل سروی وکړئ نو هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو دغه شان بیا به تاسو ته د ماشومانو هغه روپۍ چې دي دا به ورسره هم نه میلاویږي بل لا کومو کسانو چې د خپلو ماشومانو پارامبي نه یې اپډېټ کړی لکه د مور د شناختي کارت نمبرې په پارامبي کې نه موجودو نو هغې کسانو ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي نو د دې په باره کې هم ځینې کسان تپوس کوي وایي موږ به خپل پارامبي چې دی دا به کوم ځای کې اپډېټ کوو د هغې لپاره به تاسو نادره ته ځئ هلته کې به دا اپډېټ کوئ او دوباره به خپل رجسټریشن چې دی دا به دوباره کوئ نو هلو به ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه روپۍ به میلاویږي دغه شان ځینې کسان وایي موږ ته چې دی دا روپۍ میلاو نه شوې نو د هغو د ماشومانو حاضري چې ده هغه نه یې لګېدلي لکه ستاسو د ماشومانو کوم حاضري چې ده 70% هغه د هغې نه کمی نو د دې د وجې نه هم تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی دغه شان ځینې کسان وایي دا به سرکاري یا پرایویټ سکول پکې شته که نشته نو سرکاري او پرایویټ سکول چې دی ابدي کې نشته دا هر یو ماشوم ته چې دی دا میلاویږي هغه په سرکاري سکول کې او که په پرایویټ سکول کې دې دواړو ته چې دی دغه روپۍ میلاویږي خو د هغې لپاره به تاسو 70% حاضري چې ده دا به لازم کوئ که 70% حاضري د هغو نه نو دې ته به دا روپۍ نه میلاویږي بل لا چې نوي نوي روپۍ شروع شي نو دا ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا نه جمع شي نو اوس څنګه تعلیمي وظایف دا پیسې چې شروع شي دي نو دا د هر یو کس په اکاونټ کې چې دي دا روپۍ جمع شوي دي او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا اوس راغستی شئ که دې ځل له تاسو ته میلاو نه شوې نو را روان قسط له دا کوشش کوئ چې د خپل ماشومان چې دی هغه په پابندۍ سره سکول ته ورولېږئ نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي بل لا چې دا داسې هم نه میلاویږي د دې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی هغه په بدي کې رجسټر کوئ داسې نه چې تاسو موږ ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي زموږ ماشومان ته هم دغه وظیفه میلاویږي نو ستاسو ماشومان ته چې دی دغه وظیفه داسې نه میلاویږي د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی بدي کې به یې رجسټر کوئ چې رجسټر یې کوئ نو دا د 4 کالو نه والا د 22 کالو پورې کس ته چې دی دا روپۍ میلاویږي دغه شان د بیا بدي کې نشنما پروګرام دی نو هغه بیا ماشومان ته میلاویږي کوم ماشومان چې پی خوري نو هغه ماشومان ته چې دی بیا د نشنما هغه روپۍ چې دي دا هم میلاویږي نو بدي کې یوازې دغه وظیفه او د بېنظیر د روپۍ نه دي دغه شانتې نشنما پروګرام د روپۍ چې دي دا هم د دې سره یو ځای دي نو د هغې لپاره به تاسو رجسټریشن کوئ چې رجسټریشن وکړئ د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي